بسم الله الله اكبر الله اكبر. اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه مونږ دا صدقه لس غوي فی سبیل الله د الله په نوم باندې صرف دغه پر خپل چې کوم په دنیا کې د آفت راغلی د ټول انسانیت لپاره او بیا د مسلمانانو لپاره بیا علاقې د خپل قوم لپاره چې الله پاک مونږ د دغه فتنې نه دغه وبا نه بچ کړي الله پاک د مونږ حافظ و ناصر شي مونږ ملک ډېر غریب دی مونږ سره وسایل نشته ټیک ته چې مونږ نیوکلیر یو په دې باندې مونږ فخر کوو خو مونږ چې الله پاک د مونږ دغه حیا او پرده را باندې پاتې کړي چې مونږ داسې تکلیف ته جوړ نه شو لکه د ترقي یافته ملکونه کم تکلیف ته جوړ شول او بېبسه شول او په آخر کې د اټلي غوندې صدر هم د اسمان طرف ته سترګې کړې نو مونږ خو مسلمانان یو مونږ په دې باندې عقیده ده چې د هرې بالا سپر چې دی هغه صدقه ده او استغفار دی الله ته رجوع کېدل دي نو مونږ ټولو ته د الله تعالی طرف ته رجوع کېدل پکار دی چې الله پاک د مونږ سره مدد وکړي الله پاک مونږ د دغه وبا نه بچ کړی کې الله پاک مونږ ملک د مونږ قوم بچ کړی کې الله پاک ټول مسلمانان بچ کې الله پاک مونږ مسلمانان د دغه ورځې نه وباسي چې په خانه کعبه کې طواف باندې مسجد نبوي باندې مسجد قبا باندې بیت المقدس ته مونږ مسلمانانو په قبضه کې نه دی خو هلته مونځ بند شوی دی نو چې الله پاک مونږ په مغه هغه الله مونږ نه معاف کړي الله پاک واپس مونږ خپل کورونو ته آزاد کړي او مونږ د الله په در کې سوالنا او خپل عبادت شروع کړو د صدقه داسې یو شی ده چې دا یو عظیم صدقه ده او الله جل جلاله په دې باندې راضي کیږي حدیث کې راځي الصدقه ترد البلاء راولا دجال فتنو نم بچ کا خیر و عافیت معاملہ کا کریم رب دا صدقه خپل طریق قبول او منظور کا